اے دا فرقواریت، دا ډلې، دا بریلیت، دا پنجپیریت، دا دیوبندیت، دا ارس پرېښول پکار دي، خالص الله ته ودرېدل پکار دي. دا ما په بیان کې ویلي چې زه نه دیوبندیم، نه بریلیم، نه پنجپیریم، نه وهابیم، نه اهل حدیث یم، زه عیسی هم نیم، زه خالص مسلمان یم. تاسو هم خالص مسلمانان یې. دا فرقواریت، دا ډلې، دا بریلیت، دا پنجپیریت، دا دیوبندیت، دا ارس پرېښول پکار دي، خالص الله ته ودرېدل پکار دي. دا ما په بیان کې ویلي چې زه نه دیوبندیم، نه بریلیم، نه پنجپیریم، نه وهابیم، نه اهل حدیث یم، زه عیسی هم نیم، زه خالص مسلمان یم. تاسو هم خالص مسلمانان یې. دا خبرې پرېږدئ. یاره جي موږ ته پنجپیری امامتي کوي، یاره جي موږ ته بریلی امامتي کوي، یاره جي موږ ته به دیوبندی امامتي کوي. دا ټول دی الله بندین دي. دغه یو کتاب ده، د دې مسجد نه او د نورو مساجدو نه همدکه یو اواز راوځي کوم چې د دې نه وځي. همدکه یو قرآن ده چې کوم دلته پروت ده، دا په نورو مساجدو کې هم پراته دي. همدکه یو قرآن ده چې کوم دلته پروت ده، دا د اهل حدیثو، د بریلینو، د دیوبندیانو په مساجدو کې هم پراته دي. الله مو یو ده، رسول الله مو یو ده، کلمه مو یوه ده، اذان مو یو ده، منځ مو یو ده، قرآن مو یو ده، دین مو یو ده، اسلام مو یو ده، الله مو یو ده. ونو بې اختلاف دی کومې خبرې سړیا، دا ټولې خبرې پرېږدئ. د الله نه وډار شئ، مسجد ته رسئ او د الله خالص بندگی شروع کړئ. الله دې موږ نه دا مطالبه کوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو. دا د ایمان خاوندان دا یادوي، دا مونږ او تاسو د دې محلي خلک الله یادوي. الله فرمایي ادخلوا فی السلم کافه. تاسو اسلام کې پوره په پوره داخل شئ. پوره په پوره داخلېدل په اسلام کې څه دي؟ چې د الله څومره خبرې دي دا به ته ټولې منې، د رسول الله څومره طریقې دي دا به ټولې ته په ځان کې راولې. چا راوستي دي؟ چا راوستي دي؟ او نه څوک په دې باندې جړېدلي دي چې یاره دا خبره خو په ما کې نشته. یاره جي ما تر اوسه پورې مونځ زده نه کو، یاره جي ما ته د کلمې فرایض نه دي معلوم، یاره جي ما ته د کلمې معنا او مقصد نه ده معلوم، یاره جي ما ته مونځ صحیح نه ده یاد، مانځه کې څو رکاته ډک وي، څو رکاته تش وي، یاره جي ما ته د مانځه واجبات نه دي معلوم. و د الله بندیانو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د رسول الله خبرې دروغ دي که رښتیا دي؟ تاسو نه تپوس رښتیا دي. رسول الله فرمایي چې کله یو سړی الله ته په ورځ د قیامت ودرېږي، د ده نه به الله پاک اول د مانځه تپوس کوي. د څه تپوس پتې نه کوي؟ د مانځه. رسول الله فرمایي چې الله به تېنه اول د مانځه تپوس کوي او ځان ته به الله دا ودرئ، ورته به فرمایي چې ای بنده څومره منځونه دي کړي دي او په کومې طریقې دي کړي دي، څنګه دي کړي دي، په څه ترتیب دي کړي دي. یهود او نصوارا چې کومو ته مونږ کافران یو، قربان شم د هغوی نه نو، قربان شم د کافرانو نه. کافرانو مونږ له یو څیز په ګوتو کې راکړی ده چې هغې ته ویلی شي موبایل. څه ورته ویلی شي؟ موبایل ورته ویلی شي. قربان شم د هغوی نه. د مونږ نوجوانان چې په روس، په برطانیا کې، په جاپان کې، په سعودي عرب کې، په دوبۍ کې، هر ځای کې چې کومه زنا کېږي د نوجوان ورته برای راست ناست وي او ګوري. داسې ده که نه؟ قسم په خدای زار شم د یهودیانو نه، قربان شم د دغه کافرانو نه. ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې زار شم د ابو جهل نه او د ابو طالب نه، د هغه غټو غټو کافرانو نه چې هغوی په باطل دین باندې کلک ولاړو. ابو جهل بوډا و بوډا، پوخ عمر ته رسېدلی و. نبی علیه الصلاة والسلام د ده نه لږ مشر و یا کشر و. کم ټایم چې مرداریږي نو یو صحابي ته ابو جهل یی ورته یې لاړ شه او پیغمبر ته دې ووایه چې څنګه مې در سره په ژوند باندې بغض و، دقه شانتې مې در سره اوس د مرګ په ټایم کې هم بغض ده. زه به ترې قربانېږم نه د ابو جهل نه چې دومره په دې خپل کفر باندې سخت ولاړو. و مسلمانه، و د الله بنده، دا تش په دروغه چې د الله منلی ده، تش په دروغه چې د رسول الله منلی ده او کینې ورته نه، ګستاخي د الله او د الله د رسول کې. ته مړه د جنت په تمه، ته د جنت په تمه. په محلې کې 300 کسان دي، په 300 کسانو کې 5 کسان امام پسې ولاړ وي. دا مسلمان قوم دا د الله نه خسته ورېځ غواړي، دا د الله نه امید ساتي د جنت. سوال نه پیدا کېږي مونږ خلکو دوکه کړي یو. قسم ده چې مونږ خلکو دوکه، چغولي د ما نه ده پاتې، غیبت د ما نه ده پاتې،
ګیره کلول د مانه نه دی پاتې پردی مال خوړل د مانه نه دی پاتې مړه داسې یوه ګناه نشته چې زه یې کومه نه او زه به بیا په ورځې د قیامت باندې زه د رسول الله د شفاعت په تمه یم مړه سوال نه پیدا کېږي چې رسول الله د مور تا شفاعت وکړي مونځ مه کوه روجې مه نیسه زکات مه ورکو حج مه کو جهاد له مسه مونځ مه کوه یو عبادت مه کو رسول الله به تا شفاعت وکړي سوال نه پیدا کېږي چې قسم په خدای دا مونږ خلکو دوکه کړي یو یاره جی بس